موسی خان خیل شهید چې هغه یوازې د صحافیانو نه د سوات نه بلکې هغه د دې ټول پاکستان او هغه ته موږ د امن شهید وایو چې کله په سوات کې د امن دپاره د صوفي محمد کانوایي راله او هغه د ګراسي ګرون نه مټي طرف ته تله نو د شپې فیاض ظفر صاحبو د پېښور د اسلام آباد د هغې د ملک د ټولو چې څومره غټ غټ صحافیان وو که هغه حامد میر دی او که طلت صاحب دی او هغه ټول راغلي وه په سوات کې او په دغه ټایم موږ ته اطلاع وشوه په کانټیننټل هوټل کې ناست وو او اطلاع وشوه چې نن د شپې یا سبا د ورځې بس تاسو نه صحافیان شهیدان کیږي او یو د DSNJ وین چې کوم دی هغه به الوځولی کیږي په دغه کې موږ ناست وو او موږ دا خبرې اترې او دا ډسکس کولې چې څنګه به ځو نو فخر کاکا خیل چې په هغه ټایم کې د آج ټي وي بیرو چیف و هغه وویل چې تاسو امیر عزت راوغواړئ څوک چې د صوفي محمد ترجمان و او دا خبره به موږ د هغه سره کوو چې زموږ د صحافیانو او د دو ګرنټي او دا به ته ورکوې موږ به الو ستا په کانوایي کې ځو امیر عزت چې کله راغی نو هغه موږ ته یو خبره وکړه چې تاسو ټول به زما په ګاډي کې یا په خپلو ګاډي کې که هم یئ خو د دې کانوایي نه به تاسو اخوا دېخوا کېږئ نه او که تاسو ته هر څوک وایي خو تاسو به د دې کانوایي نه بهر ته نه وځئ او نه به د چا سره ځئ او موږ ناست وو په دغه ټایم کې موسی خان خیل چې د نن نه 14 کاله مخکې او ما ته اوس هم داسې یادېږي چې هغه اوس زما او د فیاض ظفر مخې ته په هسپتال کې د ګولو نه سورې سورې او 24 ګولۍ د هغه په دون کې په وجود کې پیوست شوي پرتې وې او ما او فیاض او عیسی ورته ولاړ او موږ ورته ژړل نو هغه وخت چې نن 14 کال دی خو هغه زموږ د سترګو مخې ته اوس هم پروت دی او کله چې موسی خان خیل په دغه کانوایي کې لاړو او هغه د هغې نه عیسی خان خیل ته ټلیفون وکړو چې زه یو ایکسکلوسیو سټورۍ له ځم او دغه به ته کنټرول کې که زما موبایل بند شو نو چې ته جیو ته رپورټینګ او دا کې خو هغه ته دا پته نه وه هغه ته دا پته نه و چې عیسی به زما د مرګ خبر ورکوي عیسی به نن اولنی خبر زما د مرګ ورکوي چې هغه به دا وایي چې زما نور شهید کړی شو او دقه عیسی اولنی خبر د موسی شهید ورکو او چې کله ما او فیاض اسپتال ته ورسېدو او د هغه پوسټ مارټم کېدو نو د هغه په وجود کې 24 ګولۍ موږ په خپله باندې شمار کړې چې د هغه سره دومره ظلم شوی چې هغه 24 ګولۍ ویشتلی شوی نن که موږ په دې حال کې ناست شو که هغه موږ پولیسو ته وګورو که هغه موږ د دې ګلالي ماشومانو ته وګورو که هغه موږ د دې حال یو فرد ته وګورو نو د یو فرد قصه چې کوم ده هغه د هغه دهشتګردو او د هغه ظلم او بربریت نه ډکه پرته ده او نن چې من څونه په کولاو دلته ناست شو دا د موسی خان خیل شهید دا د سراج الدین شهید دا د عبدالعزیز شهید دا د قاری شعیب دا د دې ځوانانو د هغه قربانیو نتیجه ده چې هغو شهادتونه ورکړو او زمون د نن دپاره خپل پرون چې کوم دی هغو قربان کړی دی او نن موږ په یو کولا او پیزا کې په یو پرامن ماحول کې ناست شو موسی د نرتوب د بهادرۍ د هغې قصې ډېرې زیاتې دي خو ما او فیاض چې به سحر د ملا د بانک سره راووتو او زما ډیوټي به په حاجي بابا او پیپل چوک او په دغه باندې او ګرین چوک ته به رارسېدو او فیاض ظفر به د سیدونه را روان شو نو سوراب چوک چې په هغه ټایم کې به ورته پانسیګاټ وې او ګرین چوک چې هغو له خوني چوک نوم ورکړی نو موږ چې به هلته یو ځای شو نو موږ به لاشونه شمار کړي چې څو د پولیسو لاشونه پراته دي څو د علاقې د مشرانو لاشونه پراته دي او په دغه ځای به موږ را یو ځای شو او موسی به وی دلګانو ګوره که زما نه بغیر خبر ورکو نو ګوره بیا به زه ستاسو نوم پټوم وی د شپې زما ډیوټي نو هغه ورځې هغه وخت هغه چې موږ هم نن ځان ته رایادو نو زه په موسی فخر کوم که موسی نن په موږ کې نشته خو دا څومره خلک چې ناست دي دا هر یو کس موسی خان خیل شهید دی او زه مبارکي ورکوم موسی خان خیل لا چې څنګه مراد صاحب وی چې د هغه یری وخت
چې د هغه کور نه شهید شو او د هغې باوجود هغه نر ورونو هغه نر مور پلار هغوی عیسی له د دې اجازت ورکړو چې د عیسی چې کم د امن کومه شمه اوچته کړې وه هغه نن عیسی اغستې ده او عیسی په لار روان دی. نن چې څومره منګه یو موږ د موسی خان خیل د هغې قافلې ادنا کانکوران یو هغه نن هم زموږ په زړونو کې دی. موسی خان خیل د رښتیاو نه نه قلارېدو موږ به ورته ډېر ووې مراد یو وړوکی مثال ورکړو ګډ وډ راووتو وی ویښته یې ببر وو او په هغه ټایم باندې د هغه سره تشدد شوی و په هغه پسې دفتر ته خلک رالو هغه یې د هغې نه اوچت کو. زموږ هر ملګری چې څومره صحافیان څومره عام خلک څومره خلک دي هغو اوچت کړي دي هغو ټارچر کړي دي او موږ د دوو اتیانو په منځ کې ورغلو که یو طرف ته طالب و بل طرف ته سټیټ و که موږ به د هغه خبره کوله دلته به سټیټ نه پرېښودو که موږ به د سټیټ خبره کوله هلته به طالب نه پرېښودو. نن چې موږ ته هغه وخت رایاد شي چې په کم وخت کې موږ رپورټینګ کړی دی نو یقینا چې اوس هم په ماغونه یې زیګ زیګ شي چې هغه هلیکاپټرې چې هغه به راتلې او زموږ ماشومان به د مور په غېږو کې پټېدو ځکه چې هغه د وحشت یو علامت و هغه د یرې علامت و هغو به شلنګونه کول دغه مخ پټ کړی چې به راتلو زموږ بچي او دو خلکو به په بازارونو کې دوکانونه بندول. نن هم زموږ د ښار زموږ د سوات د دې هغه ماشومان یا موږ که تاسو وګورئ زه په هر ځای کې دا خبره کوټ کوم چې موږ نیم لیونیان یو هغه اثرات نن هم زموږ په ذهنونو کې زموږ د ماشومانو په ذهنونو کې هغه اوس هم پراته دي. خو چې کله به ډزې کېدې نو په کور کې به زموږ د ماشومانو لاسونه پړقول بیا په آخره کې هغه دونه عادت شو. خو هغه یري دپاره افسوس چې نه حکومتونو نه نورو ادارو د هغو دپاره هېڅ داسې کار ونه کړی شو چې د هغو د ذهنونو نه هغه یره چې کوم ده هغه ختمه شي او هغه خپل سکولونو سبقونو او دې طرف ته راشي. زه د موسی خان خیل او د هغه ټول خاندان نه ټول پریس کلب د ټول ملګرو له مبارکي ورکوم چې په 23 تاریخ که موسی خان خیل ته 14 کاله پس د هغه د قربانیو او د هغې په وجه باندې کم ایوارډ میلاویږي زه په هغې ټول سوات له مبارکي ورکوم. دا د ټول سوات ګټه ده دا د صحافیانو ګټه ده. یو ملګري ووی چې تاسو نن پروګرام کوو په کار دا ده چې دا په پریس کلب کې کړی وی. ما ورته ووی چې دا 14 کاله موږ په پریس کلب کې دا پروګرام کړی دی موږ نن دا پروګرام د دې شهیدانو ماشومانو سره مناوو چې د دو والدینو د دو مشرانو هغه هم د سوات ته امن دپاره د دې دپاره قرباني ورکړې ده. ځکه موږ نن د خپل کور ماډل سکول په دې حال کې د موسی خان خیل شهید 14مه کلیزه چې کوم ده هغه مناوو.